خوار نکو. نبی علیہ السلام فرمایلی دی من مشا مع ظالم لیقویه وهو یعلم انه ظالم. یو سړی د یو ظالم سړی سره روان دی او د ته پته ده چې دا ظالم دی، خو د معیت د ملګرتیا په وجه ظالم ته تقویت میلاویږي، نورم په ظلم باندې زړور دی او د تم پته ده چې دا غټ ظالم دی. نبی علیہ السلام فرمایلی دی خرج عن الاسلام، د دې په وجه دا ظالم د اسلام د دایرې نه خارج دی، د ظالم مرسته کوي. اوس د حدیث برو سره وګوره، مونږ کې هر یو د خپل وس عمره ظالم دی. که زه په یو کرسی باندې ناست یم، د دغې کرسی ما ته جي تنخوا میلاویږي، د هغې باوجود هم زه رشوت اخلم، د هغې باوجود هم زه سودي کاروبار کوم، د هغې باوجود هم د حلال و حرامو تمیز نه کوم، د خپلې عهدې غلط استعمال کوم. په دغه نسبت باندې زمونږ چې څومره ادارې دي، چرته هم چې زه د رشوت نه پاکه نه الا ماشاءالله بعضې خلک خیال ساتي د آخرت فکر وسره. سود عام دی، د ظلم بازار ګرم دی، کو ریټ راښکته شي د یو سیز، هغه سیز بازار کې چې په هغه ریټ تاله دکاندار درکوي. بای ریټ خو راښکته شوی دی که نه، وي نه چې دا خو ما په هغه ریټ اخیستی دی. ښه یو ځای کې به یو سیز تا ته په 100 روپۍ میلاویږي، بل ځای کې به ته مجبور تللی به نه شې، هغه ځای کې به تا دغه په 1500 میلاویږي، ستا د مجبورۍ نه غلطه فایده اخلي. مونږ مسلمانان داسې حد ته راغلي یو. فقهاو یو مسله لیکلې ده د مزدور متعلق، چې کله ته مزدور راغواړې، ته ته کار واخلې،